نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارنا طول بجمان در الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نن جمعه مدتا د انسانیت حقیقت چې د انسان حقیقت څه شی دی او بیا الله رب العزت د انسان په کوم مقصد پیدا کړي نو دې دو جملو نن بیان دی اوس د انسان حقیقت څه شی دی الله قران کریم کې ټول وضاحت مونږ ته کړي غم داده مونږ چرته په زرو کسان کې یو کس په قران کریم په مفهوم معنا په نور لا علمي ده د دنیا په معاملاتو کې اول نمبر یو او د علم په معلوماتو کې لا علمي ده زکه د دنیا مونږ ته د علم په معلوماتو کې مونږ ته په ظاهر باندې فواید ښکاري نه حالانکه بے انتها فواید اول تاسو تما آیات مبارکه ذکر کو ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين الله رب العزت وای چې ما پیدا کړی انسان من سلاله من طين دا هغه قراره خټینا د دې انسان پیدایش د خټی دی په دې انسان کې د سلور اشیاء مخلوط والده یو د انسان کې خټه پکې غالب د خاوره د دې انسان اصل حقیقت خاوره ده دا انسان چې کله وفات د وفات کېدو نه پس د خاورش ناغ خپل حقیقت تلاش خو وروسته آیات مبارکه کې الله رب العزت ذکر کوي
خدا د کافرانو عقیده د کافرانو چې دا انسان خور شي او ختم شي الله رب العزت وی په ظاهر ته خور شوي خو بیا فرمای ثم انکم یوم القیامت تبعثون الله رب العزت وی طول مخلوقات چې څومره پزمکه باندې ګرځي سالرون کې مخلوقات دي ثم انکم یوم القیامت تبعثون دا برا پاسوم سچ الله پیدا کړی دي دا ټول برا پاسي خو دبته انس او جن دا به بقا پاتې کیږي او نور به واپس الله ختمي نور مخلوق چې څومره ده دا به واپس الله ختمي د عیسی علی السلام د دور نه 300 کال ورسته دا کتابونو ذکر کړی دي د تاریخ کتابونو ذکر کړی د عیسی علی السلام د دور نه 300 کال ورسته د یونان په ښار کې یونان په هغه زمانه کې هم قیمتي خاور او قیمتي خارو او قیمتي عقلمند دانشور خلک مو وس کومو تاسو هم ګورو اکثر یونانی دواخانه یو ټول اکثر دوایان د یونان استعمالي نو د عیسی علی السلام د دور نه 300 کال ورسته بچای وخت دا ټول پلاسپاران نه جمع کړل چې راجمع کړل او ورته وی چې دا انسان په کم مقصد پیدا شوی د انسان مقصد څه شی دی لاول وسره په دې نورو مخلوقاتو کې پاس مباحثه وا چې دا مخلوق د سپېدې د پاره پیدا دی دا مخلوق د او دا مذاکره چې میاشتې وا شپږ میاشتې د پلاسپرانو مذاکره وا خو اکثر د دې ټول د دې پلاسپرانو دا فلسفه او دا سوچ او جنگیدو چې دا څومره مخلوقات ته دا د انسان د پیدې د پاره پیدا دي حالانکه سم مخلوقات پکې زمونږه دشمن هم دی لکه شیر مار وغیرہ وغیرہ خدام هم د انسان د پیدې د پاره پیدا دي دیر الله رب العزت یو خپل ډیفټي مقرر کړی د په هغه ډیفټي په معمول روان دي بیا په دې انسان کې د دې پلاسپرانو سوچ روان شي چې دا انسان په کم پیدا ده په دا انسان د کمی پیدا ده لپاره پیدا ده د دې حقیقت څه شی ده نو سوچ کې دو خو پلاسپرانو عقل کار ونک د پلاسپرانو عقل کار ونکو نو پلاسپرانو ماخره عقلمند دانشور خلق په هغه ټیم د الفاظ وي سیب دا د کلو وشربو د پاره پیدا ده خرو اوس کو بس کیسه ختم شوا ځکه هغه وخت کې هدایت نو او ذهن دهریو دا سوچ نو چې دا انسان به واپس راځي الله رب العزت دا ورځ په قیامت واپس را پاسوم دا دنیا یو امتحان دی یو تعلیم دی یو اسکول دی چې دې په دې دنیا کې څه کوي نو دا سوچ اوچلت اوس هم دا یوروپی په یونیورسيټانو کې هم دا فلسفه چلیږي چې انسان د کلو وشربو د پاره پیدا لري پس ارس نعمتونه الله د دې انسان د پاره پیدا کړی دي دا ټول نعمت
او انسان الله رب العزت ته ډېر معزز دی په ټولو مخلوقاتو کې نو دا انسان د پاره الله ټول نعمتونه پیدا دي کلو واشربو به دی کوي دا قسم د یوروفیل د یونسټانو دا فلسفه چلیږي استاد محترم بداوي وې د مونږ استاد هغه بداوي چې زه د برتانیې په ریل ګاډي کې روانو ما د یو د پروفیسور سره سامنے شوم نو هغه په ما باندې دا سوال وکړ نو دا سوال را باندې وکړو چې د انسان د کم مقصد د پاره پیدا دی نو دا فلسفه خو زما ذهن کې د یورپی یونیورسيټانو وا وای ما وته چې سیب تیرا ته وای ځا صد پاره پیدا دی وی هغه وی چې انسان هغه باندې رامخکش چې انسان د خوراک سکاک فیکټری دا تهذیبی الفاظ استعمال کړل چې انسان د خوراک سکاک فیکټری دا خوراک سکاک پدې کوي وای ما وته چې عجیب خبره دی وکړه په فیکټری باندې خوري رغټه کافي خرچوش او بیت دیتا ردی شی ور اچ او رست قیمتي شی بار کوي بیکار شی ور واچو قیمتي سرمایه شی بار کی اغم په بازار کې خرڅو پدې ګران قیمت باندې او دا انسان عجیب فیکټری دی چې د برنه وتمو قیمتي شی ور اچو د لاندې نه دی ردی شی بار کوي دا څنګه فیکټری شو وی اغا پروفیسر د یونیورسيټي زما لاس اوچت کو پاغه ټیم استاد محترم استاد د الفاظ ویل وی اغا پروفیسر زما لاس اوچت کو چې اصل پلاس پر یہ ہے دا الفاظ دا غیر نو دا هغه وخت کې د دې پلاسپرانو او د دې دانشورو خلکو دا فیصله شو چې انسان د خوراک سکاک ته پیدا دی زمونږ خوږ جانان چې دنیا ته رال محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قران کریم چې نازل شو الله رب العزت په هغه خلکو رد وکړه ورسته د تویما د انسان حقیقت هم د تویم او ورسته د توم تویم د انسان مقصد درته ویم چې انسان په کم مقصد پیدا دی نو په هغه فلسفه ول رد وکړو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چې دا سوچ تاسو جنگو چې انسان د کلو وشربو د پاره پیدا دی دا خبره غلطه ده الله وې ما نه دی پیدا کړی انسان او جن پیره مگر دا به الله عبادت کوي الله برازي کوي چې څومره نعمتونه می پیدا کړی د انسان د پاره نو دا انسان ته قسمه قسم نعمتونه سامنے دی او دا انسان په کې خوشاله دی دا انسان به دا چې پیدا کړی دا نعمتونه الله د انسان د پیدې د پاره پیدا دی نو دا انسان به الله خوشاله الله پس خوشالهږي الله په عبادت خوشالهږي چې موږ تاسو الله ته عبادت وکړو الله راضي کو او به وی ورسته وسه جمله ذکر کوي ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون نو هغه په فلسفه باندې ذکر کوي چې ما اريد هغه وی چې انسان د خوراک سکاک د پاره پیدا دی ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون الله رب العزت د دین مطالبه د رزق نه کوي کته اخره کوته ونسکه کته ډک شو کټه ډک نش خود ته بد الله عبادت کی تبسکه ته بد الله عبادت کی نو مونږ تاسو بعد الله رب العزت د انسان مقصد په دنیا کې څه شه ده د الله عبادت او مونږ تاسو چې به د الله عبادت کوو نو دا په کوم مقصد کوو د دې وراسته هم شاته فلسفه روانه ده یو د دې استاد محترم بداوي
یو د دې فلسفې مقصد دا دی شاته چې وروسته را روان د الله عبادت کو مونږ ډېر انسانان په دې باندې دا سوچ لرو چې مونږ الله خوشاله کو نو الله به مونږ له په همیشه زندګۍ کې جنت راکړي زمونږ استادو د زیات د سلو نه والا تر 999 خلکو ذهن دا فلسفه او سوچ دی چې مونږ به دا عبادت کوو نو چې الله مونږ له جنت راکړي دا زمونږ د ټولو انسانانو سوچ دی د عبادت مقصد دا نه دی د څه شي د عبادت مقصد دا نه دی چې ته به چې کوم دی ته به عبادت کې وروسته به دا خو په یو غرض په یو مطلب شو زمونږ استادو د عبادت به په یو مطلب شو په یو غرض شو چې یار زه خو به عبادت کوم نو الله به مال جنت راکړي وروسته په همیشه زندګۍ کې نه د عبادت مقصد دا دی یو عبادت دی یو عبودت دی علما ذکر کوي عبادت دی او عبودت دی د عبادت مطلب دا دی چې ته عبادت کې وروسته به الله مونږ له جنت راکړي او د عبودت مطلب دا دی چې نه که الله ما جهنم ته غذاري او که الله ما جنت ته غذاري خو زه به الله راضي کوم زما الله ما نه راضي شي دا زما عبودت دی نو دې ته وایي عبودت نو مونږ او تاسو به چې عبادت کوو د عبودت په شکل به کوو چې مونږ او تاسو نه زمونږ رب راضي شي او زمونږ رب چې زمونږ او تاسو نه راضي شي نو بیا ټول کائنات چې څومره د کائنات دا ټول د الله دي نو نن به د انسان هغه مقصد وي چې د انسان مقصد دا د قانون حقیقت پاتې شو ان شاء الله ګرمیم د ډېر زیاته ملګری یاران دوستانو وي دا دغه ختموا په وخت باندې چې ګرمي ده نو ان شاء الله که خیر او ژوند او زندگی وا نو آینده جمعه برته چې کوم ده د انسان حقیقت ویم چې انسان پیدا الله څنګه پیدا کړی دی او د سینه پیدا دی او مونږ او تاسو په دې سوچ آیات مبارکه کې ذکر شوی دی الله و من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين دي كده طول فلسفة ذكر ده نو الله رب العزت مونږ تاسو لا د سید عبادت توفیق راکړي چې مونږ تاسو صحیح عبادت کو الله راضي کو چې الله مونږ تاسو نه خوشاله شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين